بسم الله الرحمن الرحيم. الاستنجاء، معنى الاستنجاء وحكمه. صحیح فقہ السنہ شروع شو باغی کی کتاب الطہارت شروع. کتاب الطہارت کی اس استنجا باب ذکر کی. الاستنجاء استنجا، معنى الاستنجاء وحكمه، معنى د استنجا او حکم د استنجا. معنی د استنجا لغتن او اصطلاحا صدا دغه رنګ حکم د استنجا سره آیا د استنجا مستحب ده که فرض او واجب ده. نو دا حکم د استنجا به ذکر کیږي رسو. الاستنجاء، استنجا چې دا استفعال، دا باب استفعال دی. او دا استنجا چې دا غسل شوی ده ماخوذ ده من نجوت الشجره، د نجوت الشجره نه. دا وخت کې ویل کېږي چې کله ونه کټ کی اے قطعتها، چې دا ونه ما کټ کړله. نو استنجا ته استنجا ولې ویل کېږي؟ فکأنه قطع الاذى عنه، پس گویا کې دغه انسان لری کړله، کټ کړله ګنګي عنه د ځان نه. دې وجه نه استنجا ته استنجا ویل کېږي. وفي الاصطلاح، او په اصطلاح د شریعت کې استنجا ویل کېږي ازالة ما خرج من السبیلین، لری کول دا غسه چې راوځي د دوه لارو نه. دوه لارو نه مراد القبول والدبر، مخکې طرف دی وروستو طرف دی. چې د وروستو طرف نه غټ او دس ماتې کېږي او د مخکې طرف نه میتیازي کېږي چې بول ورته ویل کېږي. نو دا لري کول څه سره لري کول؟ بماین اوبو سره، او حجر یا په ګټو سره، او ورق یا په پاڼو سره، و نحوها او دغسې بل څه شی چې هغې سره پاکي حاصلیږي. ويطلق عليه ايضا، او اطلاق کی په دغه استنجا باندې د لپاره نور الفاظ مترادفه ذکر کړي چې اطلاق کی په دغه استنجا باندې. الاستجمار، استنجا ته استجمار ویل کیږي. نو استنجا ته استجمار ولی وی؟ ځکه لانه یستعمل الجمار، پدې کې استعمالیږي گٹی. جمار سته ویل کی وهي الحجاره الصغيره، دا غوړی گٹی دی، وړی گټ استعمالول فی استجماری په خپل استنجا کې. ويطلق، او دغه رنګ اطلاق کیږي علی په دغه استنجا باندې. کذالک دغه رنګ دا دریم لفظ د استنجا د پاره ذکر کړي چې دا لفظ هم استعمالیږي په حدیثو کې راغلی دی. الاستطابه، نو الاستطابه ورته ولی ویلی انه یطیب جسده، ځکه چې پاکی دغه انسان استنجا ول خپل جسم لره به ازاله الخبث عنه، ولری کولو د پلیتۍ سره د خپل ځان. دا خو مخکې معنا لغوي اصطلاحي د استنجا ذکر شوله. اوس د دې ځای نه حکم د استنجا ذکر کوي. و اما حکمه، او هر چې حکم د استنجا ده، فالاستنجاء، پس استنجا چې دا واجب دا لازم ده، من کل خارج، هر یو وتونکي نه، معتاد چې هغه تجاوز کوونکی وي، من السبیلین د دوو لارو نه، کالبول لکه میتیازي شولي، والمزي او مزي شولا، والغائط او غټ او دسمات شولا. عند جمهور العلماء، دا واجب دا په نزد د جمهور علماء باندې. خلاف لابي حنیفه، پدې کې خلاف ثابت دی لپاره د امام ابو حنیفه رحمه الله، چې حنفیه وی چې استنجا د سنت مؤکد ده، سو پوری چې تجاوز نی کړي پلیتای دا خپل ځای د وتللو نه. او دوی دلیل نیولې په هغه حدیث باندې چې من استجمار سوق استنجا کی فلیوتر، نو طاق عادت دی استعمالی،
من فعل فقد احسن او چا چې دا کارو کو یقینا ښه کار یو کو ومن لا فلا حرج او چې چا استنجا ونکړه نو هیڅ حرج نشته خو لیکن دی باره کې فرمایي حاشیه کې وو حدیث ضعیف دا حدیث ضعیف دی دیو جنا دین استدلال صحیح نه دی نو استنجا واجب د ولی لقوله صلی الله علیه وسلم د وجوب د پاره دلیل ذکر کړي لقوله صلی الله علیه وسلم د وجد وینا د نبی صلی الله علیه وسلم نا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا ذهب احدکم کله چیزی او تنستاسو نا ال الغایت غټ او دسمات تا فلیستطیب پس خامخ ځان دی پاکی بثلاثه احجار درو غټو سرا فإنا پس یقینا دغه درې غټې تجوانو دادل پارا کافی کیږي طریقه استدلال ذکر کوي فرمای وهذا امر دلته کې امر راغله فلیستطیب نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې ځان دی پاکی امر راغله دے او امر اصولیین فرمائی وهو للوجوب دا امر وجوب د پاره ثم قوله بیا وینا د نبی صلی الله علیه وسلم فانها تجزئ دا تجزئ لفظ ذکر کی تجزئ د اجزاء نه ده والاجزاء او اجزاء چې انما یستعمل فی الواجب دا لفظ استعمالی کی په مقام کې چې کله حکم واجب وي دا خو یو دلیل شو دویم وقال صلی الله علیه وسلم او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم چا روایت امام مسلم نقل کړي امام نسائی نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا یستنجی استنجا دین کی احدکم یو تنساسنا بدون ثلاثه احجار سوا د درو غټونه درې غټې خامخ استعمالی نو فرمایي والنهي او منع کول عن الاقتصار او اختصار کول سره على اقل وكم باندې من ثلاثه د درونه یقتضي التحریم دا اقتضاء التحریم کی د حرمت کی واذا حرمت ترک بعض النجاسه او کله چې یو شی حرام کړي شي وَإِذَا حُرِّمَ تَرْكُ بَعْضِ النَّجَاسَةِ او کله چې حرام کړي شي پر خودل د بازي پلیتای فترک جميع اوله پر خودل د ټول داغه زیات اولادي مطلب دا چې یو مقام کې داسي چې بازي نجاست بنه پرېږدي نو د دې حکم بداسي لکه څنګه چې پورا نجاست پرېږدي پورا نجاست پر خودل او بازي نجاست پر خودل دا یو شانتی دي نو مخ کې معنا لغوي د استنجا او اصطلاحي ذکر شولا حکم ذکر شو او د دې نه هغه سيزونه ذکر کی چې هغه سره استنجا کیږي بما يكون الاستنجاء پس سره وکیږي استنجا یوجد الاستنجاء جائز د استنجا بیا حدیث یعنی په یو د دوه سيزونو سره په دوه سيزونو کې اولنې الحجاره غټو سره استنجا کول دغه رنګي ونحوها د غټو په شانتي بل شي وی من کل جامدن هر یو خیم سیزوی کلک مزیل للنجاست چلر کون کې لپاره د پلیتای غیر محترمن چې محترم نیوی لکه رزق شو خوراک شو کل ورقی لکه پانی شولی والخرقی ټوټه شولا والخشب او لرګي وما يحصل به الانقاء او هغه چې حاصلېږي پاغه سره پاکی من النجاستی د پلیتای دلیل دې لپاره سره فان عائشہ پس روایت دے عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یقینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی اذا ذهب کل چیزی احدکم یوتن ساسنا الى الغایت او دسماتتا فلیستطیب بثلاثه احجار پس خامخا دې ځان پاکي استنجاری کی پدرو غټو سرا فانها تجزئ عنه پس یقینا دادل پارا کافی کی ولا يجوز الاستجمار او نه جائز استنجا باقل من ثلاثه احجار فكم درو کانو على الراجح بنا په قول راجح باندې چې اختلاف پدې کې شتا او قول راجح پدې کې دار چې درو کانو نه کم بنه استعمالي
لحدیث سلمان او دلائل ذکر کئی لحدیث سلمان د وجد حدیث د سلمان رضی اللہ عنہ قال چا فرمائی لقد نهانا یقینا من کړیو چا من کړیو اے نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم د سنه من کړیو ان نستقبل القبلة چې موږ قبله ته مخکول غایت لپاره د غټي بیا د سي غټي او د سماته د پاره او بولن یاد میتیازو د پاره او نستنجی بالیمینی دین او من کړیو چې موږ استنجا کو خلاص سره به استنجا نکو او ان نستنجیا او دین او من کړیو چې موږ استنجا کو بیا قل من 3 احجار په کم د درو کانو او ان نستنجیا او دین او من کړیو چې موږ استنجا کو برجین په غشان سره او عزمین یا پاډو کو سره وان جابرین بل دلیل ذکر کئی جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے قال فرمائل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجمر احدکم کله چې استنجا کوي یو تن تاسو نه فلیستجمر ثلاثا پس خامخا دې استنجا کوي په دروګه کانو باندې نزلتهم امر راغلی دی امر د وجوب د پاره دریم دلیل عن خلال ابن صائب د خلال ابن صائب نه روایت دی چې د روایت کې د خپل پلار صاحب نه مرفوعا چې دا روایت مرفوع دی اذا دخل احدكم الخلاء کله چې داخل شي او تم تاسو نه بیت الخلاء تا فلیتمسح پس خامخ دې ځان مسح کی پاک کی بثلاث احجار پدرو کانو سرا دل تکیداوم امر راغله امر د وجوب د پاره قلتو صاحب د کتاب فرمایي چې زویما فین حصل الانقاء پس کچره حاصل شي پاکواله بثلاثه الاحجار پدرو کانو باندې فبها پس کافی و نائمه توخ خبر ادا و الا کدا سنی پدریو کانو باندې پاکی حاصل نشي وجب زیاده نو بیا لازم دي زیادت علی الثلاثه پدریو باندې حتا تر دې پوری یلقی چې دې صفاشي ولا يجوز الاستجمار او نه جایز استنجا بالعزم پاړو کی باندې او الروسی یا په غشای باندې لحديث ابن مسعود وجد حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقين النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی عن ابن مسعود لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقين النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا تستنجوا بالروث تاسو استنجا مکوئ بالروث په غشانو باندې ولا بالعظام او نه پاډو کو باندې فانه بس یقینا دا زاد اخوانکم دا خرچه رونو تاسو د من الجن د پیریانو مطلب دا چې دا غشان دا خوراک دی د پیریانو د څاورو او اډو کی چری دا د جناتو خوراک دی په دې باندې الله تعالی غوی د پاره غوخه پیدا کړي وان ابن مسعود انداد ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے قال دے فرمائی اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الغائط راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دسمات تا فامرنی پس ماتے حکم کو ان آتیو چی زراوڑا مغتا بثلاثت احجار درکانی فوجدت پس دیوی پس بیا مندل ما حجرین دوکانی والتمس الثالث درم کانی تلاش میو کو فلم اجده پس ما بیان مند فاخذت روستا پس ما اغتراولو خرشنه فاتیته بها پس اغتما داراول النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ الحجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغد وکانی واغسل والقى الروسا او دا غشان او دا غرزول وقال وی هذا رکس دا پلیت رکس پمانل نجس الاستنجاء بالماء دا خو اولنی قسم ذکر کو چې سره استنجا کی دینا بل قسم ذکر کی هغه سیر چې هغه سره استنجا کی الاستنجاء بالماء استنجا کول ابو سرا فعن انس رضی اللہ عنہ دا انس رضی اللہ عنہ نے روایت دے قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء داخل دو بیت الخلاء فاحمل انا وغلام النحوی
پس ما با پورته کوله او بل یو الکو زما په شانتی په عمر کې ما سره برابرو اداوتن لوخه مما اندوبو وانزتن او اولنیزا فیستنجی بالماء نبی صلی الله علیه وسلم با ابو استنجا کول نو دی روایت کې راغله چې فیستنجی بالماء ابو سره به استنجا وکړه والاستنجاء بالماء افضل من الاستجمار بالاحجار د دې نه بل مسله ذکر کړي چې پدې کې غوړه استنجا کومه یو ده هغه ذکر کوي چې ابو سره استنجا غوړه ده والاستنجاء بالماء استنجا کول ابو سره افضل دا ډیر غوړه دي من الاستجمار دا استنجا کولنا بالاحجار په کانو باندې ولی دلیل هغه دا فقط امتدح الله تعالی پس یقینا صفت کړي ده مدح کړي ده الله تعالی اهل قباء قباء والو لاستنجائهم بالماء د وجه استنجا کولو داغي بالماء باندې شاوی ابو سره استنجا کوله فعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ابو هريره رضي الله عنه روایت ده مرفوعا نبی صلی الله علیه وسلم تر رسیدلې دا روایت نبی صلی الله علیه وسلم فرمای نزلت هذه الايه نازل شوه ده دا آیت فی اهل قباء عبارت قباء والو مسجد قباء والو چې سوره توبه کې الله تعالی فرمای فيه رجال پدغه مسجد کې جمعه رجال سړي دي يحبون دوی محبت کې خوخي دي خبر لران يتطهروا چې دوی پاکي حاصله کی الله تعالی دغه قباء ولو صفت کړي دي نو صفت ولې کړي قال فرمای کانوا یستنجون دی استنجا کوله بالماء په باندې فنزلت فيهم هذه الايه دا عبارت کی آیت نازل شو الله تعالی دا امام ترمذی رحمه الله چې دا روایت ذکر کړي دا روایت ذکر کولو نرستو قال الترمذی امام ترمذی رحمه الله فرمایلی وعليه العمل عند اهل العلم او پدی باندې عمل له بنز اهل علم باندې یختارون چې ورکی د علماء الاستنجاء استنجا کول بالماء په باندې دا علماء فرمایي چې ابو سره استنجا غوړه ده وان کان الاستنجاء بالحجاره اگر چې استنجا کول په کانو باندې یو یو دا جایز اندوم داوی په نسبانه کانو باندې استنجا کول داوم جایز دي خو ابو سره استنجا کول دا زیات بهتر دي فانهم استحبوا الاستنجاء بالماء پس یقینا دوی ورکړ د استنجا په ابو باندې ورأوه افضل او دوی دا غنل لغوره وبه يقول او بدی باندې قول کړي سفیان الثوری رحمه الله وابن المبارك عبد الله بن مبارك والشافعي امام شافعي واحمد امام احمد دارنګ اسحاق رحمهم الله